بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو پرون سبق کې مونږ د ویترو خبره اتره شروع کړې و او د ویترو په اړه کې مونږ دا ویلو چې ویتر دا واجب دي او کچا په هیره باندې ویتر پاتې کړل نو بیا بد باندې دا یا قصدن باندې کړل نو قضا به لازم ده او درې رکعات مونږ د ویترو په یو سلام سره او پدې کې بده چې کله دریم رکعت کې سورې فاتحه او سورۃ سره ملاو کې داغه نه بعد بل اسونه وګون ته ویسي او دعا قنوت وای دعا قنوت الفاظ داغه معنی اللهم انا نستعينك نام ویلو ک اللهم انا نستعينك ولا نور دي اللهم ربنا دينا بوي اللهم ربنا ولا نور دي بیا اللهم اغفر لي کدا ول نور جواسي به یا ربي یا ربي یا ربي درې بری وای ویل شي او خو یادې به دغه کنه دغه سنت دي لکه دچل بو شي هم سنت پاتې کیږي با چې دغه نه وي اذا نسي المصلي قراءه القنوت کله چې د مسکون کې نه دعا قنوت ویل هیر شي معنا دا چې لکه دا دریم رکعات باندې چې دا کله سورۃ فاتحه او سورۃ وی ډایرکټ رکوع لاړو او دعا قنوت ودا څنګه د صبر څنګه کړل یا قراءة القنوت بس بیا سټه کړي وتذكره کابه نشته نشته دا هو وتذكره في حاله الركوع او دې ته تدايات شي دا په حالت رکوع کې نو لا يقنط في الركوع په رکوع کې بده ته قنوت نه وي خو شو په دې نه په رکوع کې وي او نه به د رکوع نه بیا دې واپس کیږي چې لګا دغه رانیر شو چې اوس بیا پاسما بیا وایم نو دا په دغه ټای کې وونه نه په رکوع کې وای انا به رکوع نه واپس کیږي د پاره دا د قنوت ویلو بلکې سیده ساو بګي اذا نسي المصلي قراءه القنوت کله چې منسکون کې هیر کې دعا قنوت ویل وتذكروا في حاله الركوع او د تدايات شي په حالت رکوع کې لا يقنط في الركوع باندې په رکوع پال کې دعا قنوت نه وي ولا يعود الى القيام لقراءه القنوت او دیبا د واپس کې نه قیام ته د دعا قنوت ویل لپاره بل يسجد للسهو بعد السلام بلکې د سلام نور ته بس د سهو بګي ولي د ترکه الواجب نسيانا ځکه دا واجب په هیر باندې پرې خو او واجب په هیر باندې پرې خو دي شي نو سیده سهو به لازميږي او سیده سهو طریقه څه دا څنګه بګي او دا کم کار د وجه نسیده سهو لازميږي نو باب سجود السهو ورسره روان دي وکذا اذا تذكره بعد ما رفع راسه من الركوع دا غرنګ کته دا یا چورسو د نه چې د رکوع سره راوچت کو یعنی رکوع سره راوچت کو او دا بیا ورسره راځي چې لکه ما خو دعا قنوت نه ویلې نو لا يعيد الركوع بیا به رکوع به دوباره لا يقنط نو بدل ټیم کې به دعا قنوت نه وي بل يسجد للسهو بعد السلام بلکې سیده سهو بګي د سلام نه ورسته لکه پوه شو به باندې نو یک دعا قنوت دنه هیر شو او د رکوع لاړو نو په رکوع کوي او نه به د رکوع نه واپس کیږي چې د لاړ شي او بیا وایي چې ورګه مانه خدای قنوت هیر شو او د قنوت بیا رکوع لاړ شي او نه چې د رکوع نه سره اوچت کو سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ولکه زمانه خدای قنوت هیر شوی دی او په دغه ټیم کې دی وایي نو د سبا نه کوي بلکې په دې ټولو صورتونو کې به سیده سهو بګي بل ولو قرأ القنوت بعد القيام من الركوع وکچره د دعا قنوت وي د رکوع نه د پاسیدون ورستو لکه دا په کار نه و چې دی وای و د رکوع نه پاسید او سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد فكان خدای نه و چې د دعا قنوت خود وي نو په فهم تل باندې رکوع نه کوي بلکې سیده ساو بکای ځکه چې د خپل ځای نه مؤخر کو دا لو قرأ القنوت بعد القيام من الركوع کجره د دعا قنوت ولوستو د قیام نو ورستو د قیام نه د رکوع نه مطلب د رکوع نه پاسې دو او د رکوع نه پاسې دو ورستو دعا قنوت وي نو لا يعيد الركوع نه د رکوع دوباره نه کوي ولكن يسجد للسهو لیکن سیده سهو بګي لانه اخر القنوت عن محله ځکه د مؤخر کړه د دعا قنوت خپل محل نه لکه پوه شوې به نه د محل هغه دغه او دته له مس مؤخر کړه اذا ركع الامام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت لا يتابعه المقتدي بل يكمل القنوت ثم يشاركه في الركوع و امام زر وي دعا قنوت زر وي
او مقتدی لا خپل دعای قنوت پورا کړی نه دی نو که امام رکوع لاړو نو دا مقتدی با د خپل دعای قنوت بسره پوری یې په سلاړ شي داسې نه چې امام رکوع لاړو او د خپل دعای قنوت پورا کړی نه دی په نیمه کې پریږدي او د امام سره یو ځای شي داسې به نه کوي پوه شو مې معنی خدا هله چې کله دی دته دا پته چې هغه د دعای قنوت پورا کوم نو امام چې نه دا د رکوع نه لاره پاسي نو او کله ته پته چې امام نه خدا کافر بچی دی زه درمونځ کوي نو بیا به دعای قنوت پرېږدي او بیا به سره رکوع کوي پوه شو مې معنی ځکه کده د لا رکوع ته نه امام د رکوع نه را پاسې نو بیا خو د مونځ ختم شو بیا مونځ مات پوه شو اذا ركع الامام قبل فراغ المقتدي کله چې رکوع کړ امام د مقتدی د فارغ کېدو نه مخکې من قرات القنوت د دعای قنوت نه لا يتابعه المقتدي مقتدی بل دا تابعداري نه کوي بل يقبل القنوت بلکې د خپل دعای قنوت به پورا کوي ثم يشاركه في الركوع بیا ور سره په رکوع کې شریک کیږي اما اذا خاف فوات الركوع مع الامام کچته دته يروا د فوت کېدلو د رکوع د امام سره دغه دوست د امام سره د زدو قنوت پر کوم نو امام باندې رکوع ختم کړي نو تابع امام بیا به د خپل امام تابعداري وکړي او ترکل قنوت او دعا قنوت با پریدي هغه پوه شو به معنی ولو ترك الامام القنوت يقرأ المقتدي القنوت اذا امكن له ان يشارك الامام في الركوع وکچتر امام نه دعا قنوت ویل هیر شو د امام نه دعا قنوت ویل هیر شو مطلب دا به په دویم رکعت کې چې کله دریم رکعت کې سوره فاتحه او سورۃ وی د قتل لاړو رکولا نو اوس کده مقتدی دا دغه کایره زه اوس په زر در دا دعا قنوت وایم او بیا به د امام سره جنینو پر رکوع کې برس شریک شمه نو دې وې دعا قنوت ځان आवाज وې وکړه دا یروا چې راګه دوه دعا قنوت وایم نو الله کې امام چې نه دارانه د رکوع چې نه دارانه د رکوع نه رانه هغه پاسي نو بیا به دعا قنوت نو بیا به امام دا ویل دی هغه پوښتنه به معنی وې لو ترک الامام القنوت کچرته امام چې دعا قنوت ویل پرې خودل يقرأ المقتدي القنوت نو مقتدی با دعا قنوت بوي کلا اذا امكن له کله چې دا لپاره ممکن وي اي يشارك الامام في الركوع چې د امام سره په رکوع کې شریک شي واذا خاف فوات الركوع مع الامام او کله چې دا امام سره د رکوع د فوت کېدو يروا متابع امام او بیا خپل امام تابعداري وکړي او ترک القنوت او دعا قنوت بپریدي بیا لا يقرأ القنوت في غير الوتر الا في النوازل د وترنا علاوه په نور منځونو کې با دعای قنوت بنوي مگر کا په نوازل کې به نوازل معنا دا چې کله حالات خراب وي مسلمانان په سخت کې په تکلیف کې نو په هغه وخت کې با قنوت نازله ترې اندابه قنوت نازله نور جنہ په نور منځونو کې بنوي لا يقرأ القنوت نبل ولي دعای قنوت فی غیر الوتر علاوه د وترنا الا فی النوازل مگر په سخت حالاتو کې چې کله حالات سوي د مسلمانانو نه ویم د تصور وکړو ګټه ته ساړه خو نو د قنوت نازله ته کنه دا عام طور باندې د سحر په مانځ کې ویل کېږي او په سحر په مانځ کې چې کله دویم رکعت کې د رکوع نه پاسي په دویم رکعت کې د رکوع نه پاسي نو په دغه ټیم کې دعای قنوت دا قنوت نازله ویل دي لکه وسوم دا دغه چې کنه د عربیان دا وسوم په ویترو کې هم دغه ټیم نه دا کې د رکوع نه کله پاسي بیا کوي خو زمونږ په باندې قنوت نازله دا با دویم رکعت کې د رکوع نه کله پاسي په هغه ټیم کې وایي دا وې خپل مندار روان دي ويسن قنوت النوازل سنت کله شوی دي دا قنوت نازله للامام د امام د پاره صرف لا للمنفرد د منفرد د پاره نه یعنی ته واجب متکلم به قنوت نازله نشي ویلې بلکې امام د پاره بعد رفع الراس من الركوع د رکوع نه سر راوچته دونه بعد چې کله د رکوع نه سر راوچت کی دا ټیم کې وایي ينبغي للامام وي مناسب د امام د پاره ان يقرأ في النوازل هذا القنوت چې دا د سخت اوقاتو کې په خراب حالاتو کې دا قنوت وای دا قنوت نازل وای وله ان يزيد فيه ما ثبت بالسنه او دغه پر دم اختیار دی چې کوم نور دعاګانې په باندې سیوا کې غواغه کم چې په سنتو سره ثابت دي یعنی نور مسنون دعاګانې وته ویل شي نو هغه دار دعا قنوت نازله ده اللهم اهدنا بفضلك في من هديت یا الله تمنګ ته هدایت وکي اهدنا هدایت وکي مونږ ته بفضلک په خپل فضل سره فی من هدیت په خلقو کې چې تا ورته هدایت کړی لري
وعافنا فی من عافیت، او یا الله ته عفو راکې مونږ ته د هغه چا کې چې تا ورته عفو ورکړی ده. وتولنا، او یا الله ته واړې مونږه فی من د هغه چا نه تولیت چې تا اړولې د خپل دین طرف ته. وبارک لنا فيما اعطيت، او یا الله ته برکت واچې په هغه څه کې چې تا مونږ ته راکړي دي، اعطيت چې تا ورکړي دي. وقنا شر ما قضيت، او یا الله بچ کی منګه د بد هغه سنا قضیت چې تا فیصله کړی د خپل بدو فیصلونه الله موږ محفوظ کړي. فانك تقضي ولا يقضى عليك، زکه ته فیصله کوي او ستا خلاف څوک فیصله نشي کولای. فانك تقضي، زکه ته فیصله کوي، ولا يقضى عليك، او ستا خلاف څوک فیصله نشي کولای. انه لا يذل من واليت، بشکا نشي ذلیل کوله هغه څوک چې تیني ګران شي. ولا يعز من عادیت، او یا الله څوک عزت نشي ورکوله هغه چاته چې تی دشمن شي. تبارکت ربنا وتعالیت، برکت والیت اے رب زمونږه، وتعالیت اوچتیتو. وصلی الله علی سیدنا محمد، او درود دی په سردار زمونږ چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. و آلی په خاندان دا باندې، و صحبه دا په ملګرو باندې، وسلم او سلام دی. لکه پوه شو باندې باندې وسوی اذا ادرک المسبوق امامه فی الرکوع الثالثه، و امام ردا دریم رکعت رکوع لتلره او مقتدی راغه د امام سره په دریم رکعت کې یوځای شو. نو اوس دی مقتدی خو دعای قنوت نه ویلې، خدا د سیدا گویا کې چې دا دعای قنوت ویلې د امام سره دی و دوباره بیا نه وای ځان لا واښې به معنی امام په دریم رکعت کې رکوع لتلره او دعای قنوت ویلې او مقتدی راغه په دریم رکعت کې د سره یوځای شو. نو چې په دریم رکعت کې سره یوځای شو نو حکمن دا دعای قنوت ویلې لکه دی دوباره ځان بیا نه وای. اذا ادرك المسبوق امامه، کله چې اومندو مسبوق اکسو چې دنه لاول کې رکعاتونه شي امام خپل فی رکوع الرکعه الثالثه د دریم رکعت په رکوع کې، نو کان مدرکا للقنوت حکما، نو د مندون کې د قنوت شو حکما. فلا يقرأ القنوت، نو د بیا د قنوت نلولي اذا قام لاتمام صلاته، کله چې د خپل منځ پوره کېدو لپاره ودرېږي، یعنی کله د بقای منځ پوره کوي نو په هغه وخت کې به د دعا قنوت نه وي بیا دوباره. لکه پوه شوي. بل وصلاة الوتر مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا في آخر الليل. وی یو کس دانا جدا ویتر کوي او د شپې په اخر حصہ کې کوي، د ویترو کې مستحب داری چې ته د شپې په اخر حصہ کې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا بنده د ټول اخرنه مونږ ویتر پکار دی. نو چې یو سړي په دامه دا یقین وی چې زبر د شپې را پاسه به تهجد له، نو بیا په اخر حصہ کې ویتر کول لپاره مستحب دی. پوه شئ. حضرت ابو هريره رضی الله عنه هغه طالب علم ناوی چې الله زم زه لکه باز ته ټیم کې ماسوتنی ویتر پرې د مازم چې د شپې پر پاسه ما او د شپې نه وخت ود سمو جو دا را تګرانی بیا را پاسې دل را تګرانی نو ویتر دمانه پاتې شي. نو پیغمبر علی السلام ودی چې کله ودګي په هغه ټیم کې کوه، په هغه ټیم کې کوه. نو تاسو خو د خیر سره کتابونه میتابونه نه ګورئ، خو د کم طالب علمانی او سبقونه ګورئ د شپې نه وخت پورې کار کوي، نو هغه په دغه دوه رکعاته څلور رکعاته تهجد په نیت باندې وکي، الله تعالی ورته ثواب ورکړي. صلاه الوتر مع الجماعه، د وترو مونږ د جماعت سره په رمضان کې دا ډیر غوړه ده. من ادائه منفردا في اخر الليل، چې یو چیرې و د جماعت سره نه کومه او دا نه د شپې په اخر کې یواز وکم، نو د رمضان کې په جماعت سره غوړه ده. وتكره جماعه الوتر في غیر رمضان، او د وتر جماعت د رمضان نه علاوه په نور ورځو کې دا مکروه ده، یعنی په رمضان مبارک په کې ثواب ده او په نورو کې چې دا مکروه ده. یاد بشي وای.